अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो سره تاسو خلکلی ویو. امید لرم چې تاسو ټول به ورجره خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. توابۍ کې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه مخې ته شوې ده چې یو ظالم شخړ راپاسي او خپله انګور ډېره زیاته بېدردۍ سره قتل کوي. خل داسې حرکت ولې وکړو، داسې ولې مجبوره شو چې خپله انګور یې قتل کړه؟ ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. موږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړئ. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوي. ډېر زیات ظلم شوی، ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته شوې ده چې یو ظالم خپله انګور ډېره زیاته بېدردۍ سره قتل کړه. انګور یعنې د زوی ښځه. دوستانو، پلار د خپل زوی کور ولې وران کړو، د خپل زوی ښځه یې ولې قتل کړه؟ د دې باره کې چې کله پلار پولیسو ګرفتار کړو نو وی ویلې ما داسې نه کول غوښتل چې زه خپله انګور قتل کړم. زه په خپله د پلار حیثیت لرم، د انګور دپاره زه پلار وم، خو ما ته څه پته وه چې زما د لاس نه به دومره غلطي کېږي چې زه به ور خپلې انګور سره زنا کوم، بدکاري کوم او بیا به له هغه بدکارۍ کولو نه بعد خپله انګور ډېره زیاته بېدردۍ سره قتل. کله دا خبره پولیسو واورېده نو پولیسو په پښتانه کې توبې وباسلې او ویې ویلې چې داسې ظالم څښل دې الله تعالی چا هم نه ورکوي چې دې ظالم د خپلې انګور عزت لوټ کړو او بیا د هغه عزت لوټ کولو نه بعد خپله انګور قتل کړه. الله دې وکړي چې دې ظالم څښل ته ښه بدترینه سزا میلو شي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.